अस्सलाम वालेकुम। په دې لیکچر کې به مونږه د کلاس 8 د بوک نه په یونټ 3 باندې ډسکشن کوو چې د هغې نیم دی فاینانشل ارثمټیک. په دې کې به مونږه اوس پروپورشنل او پرافټ لاس کمیشن ډسکاونټ د دې حوالې سره ډسکشن کوو. زموږ سره اولنی کوم ټاپک دی د دې چپټر د پروپورشنل الریډي چې مونږ ویلې دی چې اکوالټي اف ټو ریشو از کالډ پروپورشنل، چې کله دوه ریشو ایکول نه ته موږ پروپورشنل وایو، او موږ بیا د دواړه ریشو په منځ کې دا ډبل سیمی کلون لګاو، په دې باندې پروپورشنالیټي دې ته پروپورشنالیټي ساين وایي. او دې په دې اکثر موږ ایکوالټي هم یوز کوو چې A ریشو B ایکول د C ریشو D ته په دې سه فارم کې هم لیکو. بیا دا وایو چې پروډکټ اف مین برابرۍ د پروډکټ اف ایکسټریم، مطلب A ملټیپلای D برابرۍ د B ملټیپلای C. نګي راځي بیا زموږ سره ډایرکټ انورس دی باره کې موږ ویل کې ډایرکټ او انورس پروپورشنل کوم یو دي چې کله زموږ سره یو کوانټټي انکریز کیږي او بل کوانټټي هم انکریز کیږي نو ته موږ ډایرکټ وایو، او که یو کوانټټي ډیکریز کیږي بل هم ډیکریز کیږي نو ته موږ ډایرکټ پروپورشنل وایو. او چې کله زموږ سره یو کوانټټي انکریز کیږي او بل کوانټټي ډیکریز کیږي نو ته موږ انورس وایو. دا بل اپوزټ کار کوي په دوه کوانټټي کې، یا یو کوانټټي ډیکریز کیږي او بل انکریز کیږي نو د څه قسمه ته موږ بیا سوای انورس پروپورشنل وایو. دې کې بیا سمبل دا ورکړی دی چې زموږ سره داسې قسمه ریشو وي، دې کې چې A ملټیپلای D B ملټیپلای C، if the ratio of AB is inverse of the ratio of CD، بیا زموږ سره انورس نو سمپل به دا انورس فارم کې ولیکلی شي، بیا به دا دواړه ملټیپلیکیشن دا وکړي. په دې سیم بیسکس چې کوم تاسو ته یاد دي هغه په اپلای کوئ، هغه ډېر ایزي میتھډ دی. لایک په دې کې چې ورکړی دی روپیز او ډیز کمی کې روپیز به کمیږي، ډیز سیوا کېږي روپیز به سیوا کېږي، دا دواړه کوانټټیز هم سره څه کېږي ډایرکټلی پروپورشنل ده. یا د پریویس کلاس کې موږ په دې پروپورشنالیټي باندې ډېر ډیټیل کوېسچنز کړو. اوس په دې کې وایي که 12 مین زموږ سره کمپلیټ کوي یو وال په شپږو ورځو کې، څومره ورځو کې؟ په شپږو ورځو کې 12 کسان کوي. او که ان کیس زموږ سره کسان 18 شو دغه سیم والین په څو ورځو کې به کوي، نو چې زموږ سره کسان انکریز شو نو ډیز به څه کېږي ډیکریز کېږي، دا انورس پروپورشنالیټي ده. او دا بیا موږ په پروپورشنل فارم کې ځان ته څنګه لیکو، موږ ټیل ټو هیډ رول تاسو ته ما ویلی، نو په دې کې زموږ سره 18 ریشو 12 از ایکول ټو 6 ریشو x، دا دواړه بیا ملټیپلای شي پروډکټ اف مین او پروډکټ اف ایکسټریم، 18 ملټیپلای x is equal to 12 multiply 6. دغه بیا د x ویلیو موږ سمپل فایند آوټ کوو. بس ګرافیکل ریپرزنټیشن د ډایرکټ او د انورس څنګه دی چې کله زموږ سره ډایرکټ پروپورشنالیټي راشي موږ دا فارم کې هم لیکو چې y is directly proportional to x، y is equal to kx، دا k پکې زموږ سره کانسټنټ دی، د دې دوه کانسټنټ ریشو چې کوم نه په دې باندې ریپرزنټ کیږي. اوس زموږ سره د ډایرکټ کم پروپورشنل کم ګراف دی، زموږ سره به سټریټ لاین چې به د اوریجن نه سکیږي پاس کیږي. two quantities that are in direct proportional will always produce a straight line graph that passes through the origin. دا خبر به یاد ساتئ. بیا we use symbol، دا symbol موږ د proportionality to د پاره یوز کوو. یا بیا صرف اگزامپل ورکړی دی په ګرافیکل ریپرزنټیشن یې کړی دی، دا ډایرکټ پروپورشنل دی، د دې دا لاین تاسو ګورئ سټریټ دی، د اوریجن نه هم پاس شوی دی. بیا اوس زموږ سره انورس پروپورشنل چې کوم ګراف دی د هغې دپاره اګزامپل یې سلیکټ کړی دی. انورس پروپورشنالیټي بیا موږ داسې ریپرزنټ کوو چې y is inversely proportional to x، y is equal to k divided by x به راشي، او دا کې زموږ سره کانسټنټ اف پروپورشنالیټي ده، د دې به زموږ سره همیشه کرو پاتې، د انورس پروپورشنل به زموږ سره صحیح کرو پاتې، دا به یاد ساتئ. if the graph goes up in، چې کله زموږ سره x انکریز کیږي او ګراف زموږ سره څه کیږي اپورډ، چې نه به ډایرکټ پروپورشنلی، که موږ سره x انکریز کیږي او x زموږ سره ویلیو کمیږي په ګراف کې ډاونورډ راځي، نو به زموږ سره بیا انورس پروپورشنلی یا دې ګراف ته ډایرکټلی پته لګي. او two quantity that are inverse proportional will always produce a curve، کله انورس پروپورشنل نو به یو کرو راغی. یا زموږ سره د دې د ایکسرسایز کوېسچنز دی. پرافټ ته پته ده پرافټ څه ته وایي. پرافټ چې کله زموږ سره یو شیز موږ اخلو او په څومره پیسې واخلو یا نه سیوا پیسو باندې خرڅ کړو ته فایده راشي، هغې ته پرافټ وایي. پرافټ او لاس موږ هم ډیټیل سره ډسکشن کړی دی.
چې پروفټ به موږ څنګه معلومو د هغې فارموله ده پروفټ به هله وي چې کله زنګ سل سیلینګ پرایس سی وایي او د هغې بیا د پرسنټیج دپاره سمپل دا فارموله ده لاس به هله وي چې کله سیلینګ پرایس کم وي او کاسټ پرایس سی وایي نو بیا موږ د کاسټ پرایس نه سیل پرایس ماینس کوو د هغې دپاره د دې دواړو فارموله یو دی دلته کې د پروفټ پرسنټیج معلومول دي دلته کې د لاس پرسنټیج معلومول دي او سیلینګ پرایس is always greater than the cost سیلینګ پرایس به همیشه ګریټر وي د کاسټ پرایس نه چې کله هم موږ پروفټ اون کوو او کاسټ پرایس به همیشه ګریټر وي د سیلینګ پرایس نه کله چې موږ لاس موږ ته کېږي دا څو خبرې داسې ریلیټ کوئ تاسو ته به یاد پاتې کېږي دا بس یو څو ټرمز ریلیټډ دي داسې دی اوور هیډ څه ته وایي یو هول سیلر چې دی یا شاپ کیپر 10 شیزونه واغېستلو د یو مینوفیکچر نه یا د هر چا نه چې واغېستل د دې باندې چې کله د واپس راځي څومره شپینګ چارجز راغلي ډیلیوري چارجز او انشورنس رنټ لیبر ټرانسپورټیشن دا څومره چې په دې باندې خرچ راغله دا دې سره ایډ کړي هغې ته موږ اوور هیډز وایو یا دغې پرایس ته موږ اوور هیډز وایو شاپ کیپر باټ بک دومره بوکې واغستو سولډ په دې کې پروفټ پرسنټیجز باندې نو پروفټ معلوم کوي بیا د پروفټ پرسنټیج باندې دغه پرسنټیج معلوم کوي سمبل بیا په دې باندې एग्जांपल्स دي نوٹ ډاون کړئ فیصل سیل ټلویزیون دومره پاند د کوسټا هو سمپل کوېسچن دی بیا زموږ سره راځي ډسکاونټ څه ته وایي ویت د ټایم آف سیزن چې کله زموږ سره یو فیسټیول یا څنګه ډسکاونټ لګي په ډیفرنٹ آبجیکټس باندې دا زموږ سره سمپل کم چې مارکیټ پرایس سي مارکیټ پرایس لایک وایي د دې مارکیټ پرایس د دې یا جوړه یا پیزار یا any type of objects څنګه واخلو چې د دې مارکیټ پرایس هم خو په ډسکاونټ باندې تاسو ته دومره ملاويږي نو ډسکاونټ زموږ سره څه ته وایي سمپل دی بل د دې لپاره فارموله څه ده چې کله مونږ ډسکاونټ معلومو یا وایو چې د دې دومره ډسکاونټ دی وسه لاندې اگزامپل کې شته نو تاسو به اکچوال سیلینګ پرایس څنګه معلوموي یو به د مارکیټ پرایس نه ډسکاونټ پرایس ماینس کې تاسو په پیسو باندې خرڅ کړئ ابر راشي د دې پرسنټیج معلوموي نو مارکیټ پرایس چې د دې څومره دی او ډسکاونټ څومره کړی ملټیپلای بای 100 کې تاسو سره پرسنټیج راشي دا کوېسچن باندې تاسو پوه شئ د یو شرټ مارکیټ پرایس څومره دی 450 دی 20% ډسکاونټ باندې دا سوړ شون ویل دی اکچوال سیلینګ په سو باندې دا خرڅ شوی دی د دې 20% چې موږ معلوم کو 90 راغله نو د 450 نه چې 90 ماینس نو ځان سره سره راغله 360 دا خرڅ شوی په سبانه دی په 360 باندې خرڅ شوی سیم بیا دا एग्जांपल لږه په شانتي نور دی مارک اپ څه ته وایي مارک اپ دته وایي چې کله یو کس borrow money the bank now or the borrower has to pay an extra amount when repaying borrowed money قرض واخلي او قرض پیسې چې واپس ورکړي extra amount پسې ورکړي نه هغه ته موږ مارک اپ وایو یا انټرست یې وته وایي سمپل انټرست چې سره کم راځي هغه ته موږ مارک اپ وایو دغه شان بیا په ګوډز باندې هم څنګه سره دا راځي چې هر یو کس خپل انټرست اخلي دي دا څنګه سره دونه انټرست دی د سمپل پرایس an amount that is added to the cost price to calculate the sale price دا د کاسټ پرایس ته سکی ایډ کی او کیلکولیټ د سیل پرایس او سیل پرایس باغې به بیس باندې کیلکولیټ کنه ته موږ مارک اپ وایو یا سمپل انټرست ورته وایو مارک اپ د لپاره فارموله څه ده یو د ابجیکټ پرنسپل اماونت څه دی څومره پرسنټ په د دې مارک اپ لګیدلې دی او څومره ټایم د لپاره دی ته موږ بیا مارک اپ یا سمپل انټرست از ایکوال ټو پی آر ټی دا فارموله موستلی یوز کیږي अब बया बदे कि भाई कजन सर ए परस का डिनोट कह दे अमाउंट टू बी पेड इन फ्यूचर पर फ्यूचर की द अमाउंट द पे कहीं प्रिंसिपल अमाउंट सुमरा दे प्लस मार्कअप द टोटल लाइक द चिक सुमरा इंटरेस्ट विषय द का इंटरेस्ट द देशे एक्चुअल कंप्राइज ते द्वाना यूज़ कि द जंग सर द टोटल अमाउंट से कड़े दे पे कड़े दे a person who borrows the money is known as debitor सुख कर्जाई and the persons who lends the money is called creditor और सुक्योर क्या कहता है creditor वाई installments can be paid monthly quarterly half yearly installments depend के जितने दो कम किसान दी तो आपस की पसबानी मुहाइदे शुदा installments है तो वही कल अच्छी वही मुंगा यो object
پای د ټایم په پیسو نشو اخیستی، نو هغې له موږ لږ پیسې ورکو او وایو چې تا له به میاشت په میاشت موږ د دې پیسې دومره درکوو. خو اصل کې د دې آبجیکټ فرض کا موږ یو مشین واخلو، د مشین اکچوال پرایس 12,000 دی. یو کس سره پای ټایم پیسې نه وي چې به تعالی فی الحال 4,000 وس درکمه او منتلی بیس باندې زه تاته دا پوره کومه. خو بیا چې اکچولی چې کم پرایس 12,000 دی، کله چې په دې انسټالمنټس باندې شي نو دا بیا د دې نه سیوا اخلي. ځینې کسان مې بي اخلي 14,000 د نه بیا اخلي، مې بي 15,000 اخلي، هغه بیا په هغې باندې ډیپینډ کوي. نو زموږ سره بیا به دې کې مخه انټرسټ راځي، مارک اپ راځي. نو انسټالمنټ سمپل دغې ته وایي. نوټ اټ ډاون کې څه ورکړي دي. The full payment that customer has to pay to purchase an article is called cash price. چې full payment ورکړي او یو شی واخلي ته cash price وایي. او the amount a customer has to pay to be beginning of the installment کله چې په قسطونو کې اولنۍ کم قسط ورکړي هغې ته ډاون پیمنټ وایي. دا په دې باندې بیا کوېسچن ورکړی دی چې فایند د مارک اپ یا انټرسټ. په دې باندې مارک انټرسټ ریټ معلوم کړي د 15 کال لپاره چې دومره پرسنټ د هر کال د ورکوي. نو زنګ سره پرنسپل اماونټ دا دی، ریټ دومره رالو او 5 ایئرز لپاره سمپل په دې کې پروف کړئ، زنګ سره به آنسر راشي. یا دې ریلیټډ اگزامپلز دي لکه سیم فارموله باندې. کمپاوند پروپورشنل څه ته وایي؟ کمپاوند پروپورشنل سمپل به مونږ ګورو چې کله زموږ سره د ریشو د 2 نه سیوا نور ریشوز کمپیریزن راشي، د 3 ریشوز کمپیریزن راغله، دا سره سیوا ریشوز راغله، نو د 2 نه سیوا ریشوز دې ته کمپاوند پروپورشنل وایو. کمپاوند پروپورشنل کې به همیشه تاسو بیا ګورئ چې کوم کې زنګ سره اننون دی، د دې اننون به د دې سره کمپیریزن کوي او د دې سره کوي. بس به ګورئ چې زموږ سره دا کوانټیټي ځکه دا به زنګ سره انکریز کېږي، دا هم ورسره ډایرکټلی ټول پروپورشنل دی. نو موږ به سمپل دا اخلو چې ویریبل دا دی، نو ایکس ډیوایډډ بای څه اخلو؟ سی از ایکول ټو بیا زنګ سره دا دی ای اوور بی. موږ داسې اخیستی ټیل ټو هیډ اخیستی، نو دغه شان به دا به هم واخلو ملټیپلای دا بل به واخلو ډی اوور ای. خو چې ټول زنګ سره ډایرکټلی پروپورشنل دی، چې انورسلی نو بیا په داسې حساب سره بیا به موږ نه اخلو. په دې باندې ریلیټډ کم کوېسچنز یې اوس مخې ته راشي. اوس پارټنرشپ او انهریټنس. پارټنرشپ خو سمپل دی، ته وایي چې کله 2 یا 3 کسان په یو ځای یو بزنس سټارټ کړي او یا د هغې که پرافټ راځي یا لاس راځي یا په یو ځای باندې سرته کوي. نو پارټنرشپ او انهریټنس چې یو کس الریډي یو پراپرټي او هغه وفات شي، د هغې نه پس د هغه ښځه بچو ته چې کوم میلاویږي هغه انهریټنس وایي، هغې مال ده. په دې کې زنګ سره اگزامپل دی، وایي if 30 persons can consume دومره فلور ان 25 30% پر 25 ډیز کې دومره فلور کنزیوم کوي خوري. نو هاو مچ فلور 15% چې شي په 30 ډیز کې بعد د څومره فلور کنزیوم کوي. نو اوس به موږ سره اننون دا دی، د دې اننون به اوس موږ د دې سره کمپیریزن کوو. که پرز که ډیز سیوا کېږي نو فلور به سیوا پکاري، که پرز که پرسن سیوا کېږي فلور به. مطلب دا دی چې د دې اننون زموږ سره د دې نور دوه سره ډایرکټلی پروپورشنل دی. سمپل هغه به واخلو چې ایکس ډیوایډ بای 21 30 ملټیپلای 30 اوور 25 ملټیپلای 15 اوور 30، د دې نه بیا د ایکس ویلیو زموږ سره راشي سمپلیفیکیشن نه بعد. اوس دا د پارټنرشپ باندې چې د 2 کسانو پارټنرشپ کړی بزنس کې انویسټمنټ یو 80,000 کړی یو 60، د 2 سمپلیسټ ریشو زموږ سره 4:3 ده. خو د کال په آخر کې د پراپرټ 42,000 دی. نو دواړه به زبیر او ممتاز به څومره پراپرټ اخلي؟ نو چې 4:3 د دو سمپلیسټ ریشو دا اول به تاسو دا دواړه پلس کې زنګ سره به راشي 7. نو په 9 حصو کې د زبیر 4 حصې دي. ټوټل څومره پراپرټ راغلی دی؟ 42,000. د دې نه به د زبیر پیسې راشي، ممتاز هغه په 9 حصو کې 3 دي ملټیپلای دغه څومره پراپرټ دی، د دې نه به د ممتاز پراپرټ راشي. اوس به دې کې عمران پاسټ اوې دومره پراپرټي یا دومره د پراپرټي د ویلیو د پراپرټي ویلیو دومره ده، وایي د به دا په تقسیمای یوې ښځه ده یوې لور ده او یو زوی دی. نو په څنګه طریقه یو خو د ښځې به یې 8مه حصه وي، مطلب د دې ټول مال چې 8 حصې شي نو یو حصه به یې د صحیح د ښځې، د هغې نه پس چې کوم بیا زموږ سره پاتې شي په هغې کې بعد د لور او د زوی. نو موږ اسلامیک پوینټ اف ویو کې وایي چې د لور زموږ سره صحیح که یو وي نو د زوی صحیح 2. نو هغه به زموږ سره ډسټریبیوشن دا کړی دی چې اول به تاسو د اوورال 8مه حصه راوباسئ، چې 8مه حصه ترې لر شي نو زموږ سره
اتمه حصہ زنګ سره دا راغلو او دا د اوریجنل اماونټ نه موږ سبټریکټ کړو دا اماونټ راغلو دا اماونټ به اوس موږ په دریو حصو کې تقسیمو ځکه چې یو لور او د زامن دی د لور یو او د زامن دوی سي شو دا دوان چې پلس کو 3 رالو 1/3 زنګ سره د لوري سشواله او 2/3 زنګ سره د زوی سشواله او دا څومره اماونټ چې دی دا سره سمپل تاسو ملټیپلای کوي انسر به راځي انشورنس دا داسې ډیزاین شوی چې فاینانشل ویل بینګ د لپاره پروټیکټ کړي هر یو کس پروټیکشن د لپاره دا یوز کوي ډیفرنٹ کمپنیز یوز کوي چې دا داسې ان ایکسپیکټډ لاس راځي نو انشورنس زموږ سره بیا ډیفرنٹ دا زموږ سره په انسټالمنٹ په بیس باندې د پیسې ورکولي او د اولنې انسټالمنٹ ته پریمیم وای د زموږ سره ډیفرنٹ انشورنس دی یو ته لایف انشورنس وای یو ویکل یا پراپرټي انشورنس وته وای life insurance زموږ سره هغه انشورنس دی چې دا زموږ سره ډسکرایب کوي فارم اف انشورنس دیٹ پیز فار میډیکل ایکسپنسز چې کوم راځي ته موږ لایف انشورنس وایو بیا دا د ریلیټډ اگزامپل ورکړی دی او ویکل انشورنس زموږ سره چې کله زموږ سره داسې اکسیډنټ راشي یا د کار یا د پراپرټي څه نقصان وشي نه ته موږ بیا څه وایو پراپرټي یا ویکل انشورنس depreciation is the decreasing rate of the vehicle or property کله چې زموږ سره د پراپرټي یا د ویکل هغه ریټ ډیکریز کیږي ته ډیپریسیشن وایي چې کله زموږ سره ډیپریسیشن ویلیو نه ګیون نو دا موږ بیا 10% ایرلی کنسیډر کوو چې دا به دومره کمیږي the amount of the last premium is always equal to last premium کم چې زموږ سره انسټالمنٹ به بیس باندې ورکو نو هغه به زموږ سره همیشه سه زیرو وي دی ورکړی چې ریټ اف پریمیم ډیوایډ بای ټوټل پرایس اف پالیسی کم چې زموږ سره سونه انشورنس باندې پالیسی کړی هغه دا بیا زموږ سره د سیکنډ پریمیم لپاره بیا هغه سیم چې ریټ اف پریمیم خو زموږ سره دا اولنې پریمیم ډیپریسیشن څومره کټ شوی چې دی هغه به سیکنډ تھرد او د سی په دې باندې دا اگزامپل ورکړی دی تاسو دې ته ګورئ چې زموږ سره یو کار انشور هیز کار Dumra worth a rate Dumra percent for 4 years. Find the total amount paid per annum badal sumra workai. If he did not claim any damages during the period, just damage वगैरह नशीन depreciation amount by sumra 10%. Value of car da show rate of premium da show out in your sumra show 4 years. On first premium ची दवर के जमूं सरबर rate और राशि divided by 100 total ची sumra cost है दारा ले लो. Depreciation 10% the depreciation we can sara dara lo was next first year چې زنګ سره له دې نه به سمپل داسې شي ماینس شي او دا اماونټ را له په دې باندې بیا سیکنډ پریمیم هغه حساب کیږي نو بیا ډیپریسیشن به چې سیکنډ پریمیم حساب وشي د نه بیا ډیپریسیشن اماونټ بیا کټ شي او دغه شانتي به روانه سلورم پریمیم باندې زنګ سره بیا زیرو اماونټ ټوټل اماونټ پیډ از انشورنس کې د څومره اماونټ پیډ کړي دا ټول چې پلس کې هغه دومره راغله ته بیا هم سیم اگزامپل دی کرنسی کنورژن دی نو تاسو همیشه یو خبره یاد ساتئ چې کله زموږ سره کرنسی کنورژن راغلو چې تاسو ته پته لایک جو پاکستان یا یو اس ډالر کوم یو پاکستاني روپی څومره د یو اس ډالر برابرۍ دا ورته پته یا یو اس ډالر څومره پاکستان روپی برابرۍ نو چې د یو پاکستان روپی دومره برابرۍ کزو 12 روپیز ګورم د سره سمپل 12 ملټیپلای کوم کزو 400 ګورم د سره سمپلی 400 ملټیپلای کوم دغه شان کې یو یونایټډ سټیټ اور ډالر زنګ سره د برابرۍ نو 200 به سمره د سره 200 ملټیپلای کوم سمپلی مونږه دا یونیټری میتھډ والا کو چې د یو د پته نه چې بیا د څومره غواړي اخر نمبر سره ملټیپلای کوه کرنسی کې بیا زموږ سره د برټش پاوند او دغه امریکن ډالر کړي دی یورو کړي دی ا کنورژن دی صرف کنورټ کول دی کینیډین ډالر یو ایکسرسایز کې وایي اف ریشو ا ریشو بی از د سیم از د دوانه ریشو سیم چې سیم مطلب ایکوال شو پروپورشنل شو دا څنګه سره دا انسر صحیح راغلو a method in which we calculate the value of a number of things by finding the value of چې د یو شي څنګه ویلیو معلومه و د نور ویلیو په معلومه ایتونګه یونیټری میتھډ وایي
if two quantities x and y are directly proportional. Directly proportional in y is equal to kx راځي. If the selling price of a thing goods is more than selling price سیوا شو د cost price نه زنګ سره profit راغلو. The amount that is added to the cost price to calculate the sale price څنګه markup وای interest وای. markup څه ته وای زنګ سره total څومره payment دی دا چې څومره cash price دی د ماینس کو